बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ज़ेम से बगतुल्ला अवताज हर कलीविम पर AR प्रोग्रामिंग वर्ल्ड की तो वीडियो शुरू की दूर मख के तास तो रिक्वेस्ट को कता सो जम दा चैनल नी सब्सक्राइब करे नो मेहरबानी के जम दा चैनल सब्सक्राइब के और दी सरा द घंटे पर निशान माने क्लिक की च जम द वीडियो नोटिफिकेशन तो नो बे तास तो मिलावेगी लास्ट वीडियो की मुंगा टेबल ऑब्जेक्ट डिस्कस करो पदी वीडियोस के मुंगा नन फॉर्म ऑब्जेक्ट्स डिस्कस करो जो फुल प्रोजेक्ट था او form object create کول مخکې تاسو ته زه د یو نوٹ درکوم دلته تاسو ټاپ باندې ګورئ فایل ټیب دی هوم ټیب دی کریټ ټیب دی ایکسټرنل ډیټا دا او ډیټابیس ټول دی مزید موږ نو ټیبز نه ښکاري خو چې کله موږ دا فارم ټیب کریټ کوو مطلب object کریټ کوو نو دلته موږ مزید 3 ټیبز نور هم ظاهريږي چې یو ته ویل کېږي ډیزاین ټیب یو ته ویل کېږي ارینج ټیب او بل ته ویل کېږي فارمیټ ټیب فارم کریټ کول لپاره وتا تاسو دلته راشي په کریټ ټیب باندې او کریټ ټیب کې ودا تاسو په فارمز گروپ چې کوم دی دغه کې دا سلیکټ کوي او دغه کې وتا تاسو راشي مور فارمز باندې وکلیک کوي او دې وتا تاسو سلیکټ کوي موډل ډایلاګ دې باندې وکلیک کوي او دې باندې چې کوم آبجیکټس دي دا به ډیلیټ کوي نو موږ سره په سکرین باندې تاسو ګورئ موډل ډایاګرام چې کوم ډایلاګ باکس هغه په سکرین باندې اپیر شو او چې کې دې نوم دی FRM فارم 1 دا زه اوس سیف کوم login my login user صحیح شو دې معلومه کو login user اوس تاسو چې ما کومه خبره کړې و چې دې کوم سره درې ټیب ظاهري کې ډیزاین ټیب ارینج ټیب او فارمیټ ټیب ډیزاین ټیب دا موږ دلته مختلف کمپوننټس چې کوم دي دا په فارم باندې ډیزاین کولای شو او په فارم فارمیټ ټیب کې موږ د دې آبجیکټ چې کوم دي بیا موږ دا فارمیټ کولای شو مطلب ټیکسټ فارمیټ او فارم کلر وغیرہ مونږ کولی شو اوس راځم دلته زه یو ټیب لګوم کمپوننټ علم چې کنټرول دی هغه سره ټیکسټ باکس دی ټیکسټ باکس ما کنټرول وشتو او په ډیسکټاپ چې کوم سره فارم آن دی په دې باندې ما کلیک کو دغه ځکه تاسو دی لور کوي ټیب له چې کوم کیپشن دی یوزر نیم ما ورکو صحیح او دې ټیکسټ باکس لپاره به تاسو دلته راشي دا پراپرټي تاسو دلته نه ښکاري دلته به کلیک کوي او په دې پراپرټیز باندې دلته بیا کلیک کوي صحیح نو دلته به تاسو راشئ ادرس ته ادرس کې به دلته تاسو ټیکسټ کې ورکړئ txt user name صحیح شو txt user name دا txt user name next زه دله یو بل باکس منم چې هغه ته زه یې مې پاسورډ صحیح شو او دلته زه 2 بټنز علم دلته یو لمه ورکو لاګین او بل لمه ورکو exit کنټرول سی کنټرول وی صحیح ده exit راو شو ډیزاین وی ته ډیزاین وی کو ګورئ تاسو دلته ما دو فیلډ تیار شو صحیح ده او چې کې دې باندې اوس کوډینګ لا نه شي نو دی باندې مو کوډینګ کوو دلته که تاسو وګورئ دلته زه ورکوم نو دا خو صحیح دی یوزر نیم دې ماته شو کېږي خو چې کې زه پاسورډ دلته ورکوم او پاسورډ هم ماته شو کېږي نو دا خو صحیح نه ده دې لپاره به زه دا پاسورډ کریکټر ته کنورټ کوم دې باندې به رایټ کلیک کوئ او ډیزاین ویو ته واپس راشو او درې ټیکسټ باکس نوم به هم دلته نه چینج کړو txt ټیکسټ باکس چې کوم دی خاص ورډ نوم دی هم او د دې با ډیټا تراشي او ډیټا کې بلته وګورئ انپوټ مارکس او انپوټ مارکس باندې کله کله کې تاسو ته نو پاسورډ سلیکټ کړئ او نیکسټ پې کوئ او فینیش اوس دوباره چک کوو وګورئ اینا پاسورډ کریکټر جوړ شوی اوس راځو دلته ډیزاین ویل دی واپس راځو اوس وګورئ دلته تاسو ته ما ویل چې سوري ډیزاین ویل لاړ شو دلته یوزر نیم او پاسورډ دا ډونه فیلډ به مونږه سرچ کوو د دې ویډیو لاګین لپاره صحیح ده او میچ کیږي وکم سره چې دې دوانو کې کوم ویلیو مورکا ا دې میچ سي د دې چې مخکې کوم ټیکسټ باکسز متا ته وکول هغه کې به دا میچ کو دې لپاره راځم په لاګین بٹن باندې کلیک کوم ایونټس او ایونټس کې په ان کلیک چې کله بٹن کلیک ایونټ باندې بزل راځم دلته ما په مایکرو بلډر باندې کلیک کو اوکې دلته زه راځم مایکرو په ترو باندې زه کوډینګ کوم دلته زه کوم سیټ ټیمپ ویریبل دلته یو ټیمپ ویریبل جوړم او هغه مان ورکو tem temp log in a variable لمانو ورکو log in temp log in صحیح شو
اوس د کزه کې ایکسپریشن لیکم ایکسپریشن کوم یو دی ما مخکې لیکه تاسو ته چې په سکرین باندې ښکار شي هغه ځکه لګور کوډه ښکارېدو دلته وایي ډیکاونټ موږ سره یو فنکشن دی چې ډیټابیس کې څه کوي ډیټا کاونټ کوي سټیرک آل مطلب دا دی چې ډیټا کوم ډیټابیس موږ سرچ کوو هغه کې آل ریکارډز څه دي هغه ټول سرچ کړی شي بیا کومه او کومه نه پس دلته ټیبل نیم ټیبل ټي بی ایل یوزر نیم د موږ سره ټیبل نوم چې کوم ډیټا سرچ کوو دغه فیلډ چې کوم دی دا یوزر دا په ټیبل کې چې کوم یوزر نیم دی دا هغه فیلډ نیم دی بیا دلته راځو سرچ کوو څه کې چې کوم پیرامیټرز دي هم سره فارمز او فارم کې به هم سره اف آر ایم لاګین د اف آر ایم لاګین نه چې کله هم سره لاګین یوزر دی دلته به زه ورکړم log in user صحیح شو او txt user name البته چې موږ ټیکسټ باکس کوم یوزر نیم ورکړو هغه اوس پاسورډ دا ټیبل کې چې کوم پاسورډ دی هغه frm او دلته موږ سره دی login user صحیح شو دا ایکسپریشن زه کاپی کوم او دا به تاسو الته پیسټ کړئ صحیح ده دا چې ما پیسټ کو او دلته اوس راځم دا خو یوزر ما یو ویریبل کریټ کو اوس راځم دا اف کنډیشن باندې چک کوم اف ټي ای ام ټیمپ ویریبلز موږ سره کوم یو دی ویریبل موږ جوړ کړی دی ټي ای ام لاګین سوري دا ټي ما پینې چولې ټیمپ دا څه خبره نه ده کله تاسو هر څه ولیکلی شو دا تاسو پیرامیټر دی دغه دا څه مسله نه کوي صحیح ده ضروري نه چې تاسو ټیمپ لاګین وکړئ تاسو بل څه لیکلی شئ ټیمپ لاګ ان صحیح شو bracket بند کوم ایکسپریشن دا چې کوم ایکسپریشن موږ بر ورکړی که دا از ایکوال ټو ټرو شو نو موږ ته یو میسج شو کا چې زموږ کوم ډیټابیس دی میسج دغه موږ ته میسج شو کا چې لاګ ګین او دغه سره موږ ورکو انفارمیشن چې موږ ته ولیکل شي انفارمیشن ها بیپ مطلب دا دی چې دا ټنګ आवाजو کې کنه زه ورته نن سوري دلته نو आवाज نه کوي څه شو او ټایټل دی لزور کوم log in user دلته میسج ورکوم user successfully log in صحیح شو دا ما میسج ورکوم else مطلب دا دی که فرض کړه د کوم ایکسپریشن چې موږ کړی دا صحیح نشو نو موږ ته بیا څه وکړه اډ else کې زه میسج باکس ورکوم همدغه میسج باکس زه کاپي کوم او دلته زه پیسټ کوم صحیح شو نه سوري else کې غلط شو ډیلیټ کړئ کنه او دلته دا شو دلته اکشن کې ما پیسټ login failed دلته ما کو login failed صحیح شو او دله ما ورکو کریټیکل نشان اوس راځو د خپل چې کوم کوډ موږ کړی دا موږ چک کوو یس او اوس ډیزاین یو دلته راغلم SIBGHT او admin پاسورډ ورکړی ADMIN admin login نو وګورئ زموږ یوزر سکسسفولي لاګین مطلب دا شو چې زموږ کوم دا فارم کریټ کړو دا سکسسفولي لاګین شو فرض کا یوزر نیم زما غلط شو نو ماته لاګین فیل مطلب دا دینه پس چې کوم لاګین دی هغه نه کیږي فرض کا پاسورډ زما غلط شو نو هم به ماته ویل کیږي چې لاګین فیل او لاګین اوس زرا زبا یو بل فارم کریټ کوم د کې ایگزیټ بٹن باندې کوډینګ خو اخینه مخکې زه یو بل فارم کریټ کوم کریټ ته راشي او فارم ډیزاین ته او دلته کنټرول اس اف ار ام مین صحیح شو لاګین اوکې او دلته زرا اعظم بده دې کې لګ نور کار کوم مزید ډیزاین یو تراغم او ډیزاین کې لاګین او ایونټس تراغم ایونټس کې دلته زه دا میسج نه ډسپلی کوم میسج ضروري ونه زم خو میسج سره کار نه زم خو دغه مزید فارم ډسپلی کوم دلته زه راغم اوپن فارم او دلته اوپن فارم کې ما ورکو اف ار ام مین دا مطلب اوپن شو حکم سټیټس کې نارمل کې دغه کنډیشن فایل نه او کنډیشن او ډیټا موډ وغیرہ دا په بعد کې بیا مزید چې کله موږ کار کوو هغه کې ډسکس کوو او دلته زه یو بل کوم چې اوپن فارم او فارم کوم دی اف ار ام لاګین یوزر لاګین user login او دا زه هایډ کوم چې کوم دا یوزر دی دا زه هایډ کوم دلته راشي هایډ صحیح شو
اوس دا زه کراس کوم او دلته نیکسټ راځم په ایگزیټ باندې زه کوډینګ کوم ایگزیټ او مایکرو موډ اوکې دلته کوم کوایټ اکسس سیو آل دې مطلب دا دی که تاسو وایئ چې یاره دا کوم ټول ریکارډونه دا سیو شي که پروپ شي پروپ باندې به درته وښیم اول پروپ باندې چې یس اوس راځو دلته وګورو دلته زه ورکوم SIBGHAT او ADMIN login نو ګورئ هغه چې کوم زموږ FRM پاسورډ فارم و لاګین والا هغه ختم شو او FRM مین فارم موږ ته په سکرین باندې ډسپلی شو مطلب زموږ سافټویر لاګین شو دلته راځو او دلته زه ورکوم یو ټیکسټ باکس سوري لیبل باکس ویلکم ټو school management system صحیح شو yes دوباره login form وګورئ welcome to school management system control X او اوس پر راځو یوزر لاګین ته او ایگزیټ بټن ګورو چې ایگزیټ بټن څه کوي ایگزیټ بټن do you want to save changes design yes دا الته ما دا پروپ ورکړو پروپ چې زه ختم کوم نو دا مسله بیا دا میسج نه ورکوي